نو زموږ چې کوم بیسک مین میشن دی هغه د سیر و سیاحت ټوریزم. نو د سیر و سیاحت په هکله د وایس اف بډرام چې کوم کردار دی هغه کردار ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یاره جي زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، زه په مردان کې ناست یم او زه چې کله هم ستاسو پیج ګورم بالخصوص سید عامر جهان شیرازي صاحب، نو زه دا نه محسوس کوم چې زه په مردان کې ناست یم. ما ته د بډګرام هغه چینې، د بډګرام هغه خوړونه، د بډګرام هغه شنه شنه بوټي، د بډګرام هغه ښکلي ښکلي خلک، د بډګرام هغه ثقافت، هغه ستاسو شیرازي صاحب ستاسو د برکته موږ ته دومره ښکلي انداز سره رارسي چې موږ دا نه محسوس کوو چې موږ په مردان کې ناست یو. او دا یقینا یو بنیادي خبره ده چې زموږ د بډګرام دا ښکلا دا پوره دنیا ته ستاسو په وساطت سره ښکلي کېږي، پوره پاکستان ته ښکلي کېږي. پوره د پاکستان د هغه خلک چې هغوی د سیل او د تفریح شوق لري، هغوی بډګرام طرف ته د راتللو د چکر یو خواهش لري. زما ډېر شاګردان دلته د سکول، دارنګې د مدرسې، دارنګې مقتدیان ستاسو پیج چې کله موږ ګورو، ستاسو ښکلې او مزېدارې خبرې او ستاسو ښکلې او د ادب نه ډکه منور او ښکلې الفاظ، نو ما دوی بډګرام ته به کله ځو، ما دوی بډګرام ته به کله ځو. نو زه خو دا وایم جي چې ستاسو د محنت په نتیجه کې زموږ په زړونو کې بډګرام ژوندی دی، د بډګرام نښتر ژوندي دي، د بډګرام پیوچه، د بډګرام خوړونه، د بډګرام خلک. نو زه خو دا وایم چې کم از کم د ورځې ستاسو یو پروګرام خامخا کېږي او کم از کم چې هغه چې نه ګوري زه یم چې یو 15,000 خلک خو چې خامخا ګوري او هغه مخکې شیر کوي، ځکه چې دې کې یو ډېر لوی نالج پروت دی، ډېر لوی دغه پروت دی. او یقینا ستاسو دا خدمات د دې په باره کې به زه دا ووایم چې د دې قدر به خلکو له ډېر لیټ راشي، خو بیا به دا وخت، دا الفاظ، دا کلمات او دا چهره به نه، ځکه چې رب ذوالجلال فرمایي کل من علیها فان. نو زه دې خلکو ته وایم چې د دې پیج نه فایده واخلئ. دې کې چې کوم علم تاسو ته ښودلی کېږي، کوم شیزونه تاسو ته ښودلی کېږي، که هغې ته تاسو د زړه په سترګو باندې وګورئ، هغې کې دننه د علم بابونه پراته دي، هغې کې د علم سمندرې پرتې دي، هغې کې د سیاحت او د تفریح او د خوشحاله کېدلو ملغلرې پرتې دي. نو زه خو په خپله د هغې نه لطف اندوز کېږم او الله دې تاسو له عمر درکړي، الله دې تاسو له کامیابي درکړي. او زما دا خواست دی چې هر سړی د دې نه فایده واخلي. ډېره مننه جي.